بن حنبل رحمتullah علیہ مدرسې ته سبق للا مدرسې والا ورته وی سبق وایا خود روټي انتظام نشته هغه وی زه روټي به خدای خیر کی ځان لوس ترتیب جوړو سبق به وی چې سبق به چوټي شو نو لا بړ د مدرسې نه اپلا یو د سارو زیو وس خلق په گاډو کې سامان وړي راوړي هغه وخت کې به په سارو بوجونه وړل هغه ځای کې با د سارو نه بوجونه کوزیدل او بیا به لوټ کېدل امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ به هغه ځای ته لاړو التبه ساروی باندې بوج کې خود او د سو نه به کوزو مزدوری به وکړله پیسې به واخیستلی نورا به وړي د قرآن دا دولت نه دی خیرون دا ډیر غوره دی مما دا اغسن یجمعون چې دا خلق جمع کوي الله وی تاسو چې څومره جایدادونه جمع کړي دي څومره اکاونټ دی او بینکونو کې بیلنس جمع کړي دي هو خیر مما یجمعون دا قرآن دا اغي ټول نغوره شو اغا ټول بینک بیلنس د قرآن نه قربان اغا ټول جیدادونه د قرآن نه قربان الله وای هو خیر مما یجمعون دا قرآن ډیر غوره دی د هغه څه نه چې څه دي خلقو جمع کړي بله ترجمه قرآن ډیر غوره دی مما د هغې ډیګرونه او د هغې عهدونه یجمعون چې د خلقو جمع کړي دي نو څه معنا د قرآن ډیګري د دنیا د ټولو ډیګرونه غوره ده چې نن الله ستاسو بچو ته نصیب کړله د دې نه ټولې ډیګرۍ قربان دې ته ټولې ډیګرۍ لوږې کول هو خیر مما یجمعون د قرآن ډیګري چې د چا سره شته د قرآن لیبل چې چا سره شته د دنیا ټولې ډیګرۍ تینا قربان ډاکټران انجینیران افسران دا ټول تینا الله وی قربان ځکه قربان چې د مانځه ټیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ چې د جمع ټیم پوره شو आवाज یو کوي د قرآن حافظ ته چې راشي چې موږ له جمع راکړي ټول خلق ولاړ دی امیر المؤمنین ولاړ دی دې کې یو کس د شاده طرف را روان دی چې خلقو وکتلو نو هغه آزاد کرده غلام مخکې غلام و بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کړی و نو خلق ګوري وی دا خو آزاد کرده غلام را روان دی دی به مصلی ته مخکې کی امیر المؤمنین به شاته ودرېږي آزاد کرده غلام بنن د داسې قوم امامت کوي چې باغی کې به امیر المؤمنین ولاړي اقا آزاد کرده غلامی ونیو په مصلی ودرو هغه وی الله اکبر په 22 لاک مربع میلی حکومت کو امیر المؤمنین پس شاته ودرېد وی الله اکبر د قرآن دا ډیګري ده د قرآن نه ټولې ډیګرۍ د دنیا قربان د قرآن د ډیګرۍ مثل نشته دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو گورنر مقرر کړی و هغه راولګېدو د محکمه جنگلات یو ناظمي مقرر کړ د ځنګلاتو مشر چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی وی گورنر دی سوک دا محکمه جنگلات ناظم دی سوک مقرر کوي ابن ابزا وی دا سوک دی وی دا غلام دی زما عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورتوی آزاد سړی دی نموند مشری خلق غلام لورک مشری خود آزاد حق دی ورتوی حضرت اگر چې غلام دی خلوستون کې د قرآن ما خولی دی او چې ډیر قرآن به لوستو ما خو د قرآن لوستو ته کتلیو حضرت ما خو د قرآن ته کتلیو ما غلام والی ته نو کتلی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين
الله وی پدی قرآن سره ډیر قومونه اوچتای ای دی غلامه د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکه دا لوستون کې د قرآن د احد موقع شهدا ډیر دي قبرونه کم دي امام الانبیاء صحابه کرام تو فرمایل وی دود و صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي قبرونه کم دیو شهدا ډیر دي وی دود و په یو یو قبر کې کېدی نو چې کله دوه مړي قبر کې خخوي د هغې طریقه داسې ده یو به داسې ړومبې کې دی بل به پسې داسې به نږدې ګورئ داسې به ږدي یو داسې قبلې طرف ته بل بیا داسې بل بیا داسې په دې ترتیب به ږدي صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دوه شهیدان پراته دي دواړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړي دي نو چې دا شهدا په دې قبر کې ږدو نو قبلې ته پکې ړومبې کم یو ږدو دا خو دواړه ستا صحابه دي دواړه شهیدان دي او بیا د احد شهدا دي نو کم یو پکې ړومبې قبلې ته ږدو بیا ورپسې به دا بل ږدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې د چا مرتبه اوچتې هغه ړومبې ږدئ قبلې ته د مرتبې خاوند ږدئ وی د الله حبیبه پته به څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچت دا خو یو پټه معامله ده او ټول شهدا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی د قرآن حافظ پکې ړومبې ږدئ قبلې ته د قرآن حافظ ګورئ په شهداو کې هغه ړومبې ږدئ چې چاته شل پارې یادې دي هغه ړومبې لسو پارو والا ورپسې پنځو والا ورپسې خو د قرآن چې چاته ډیر یادې هغه ړومبې قبلې ته ږدئ دا د الله په نس باندې ډیر عزتمند دی دا د الله په نس ډیر وړ دی چې د هغه په سینه کې قرآن پروت دی په دې شکر وباسئ طلباو طالباتو معلماتو معلمینو او علماو په دې زمونږ د الله نه په کروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړي اسم نه غواړو رزینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مال الله په دې تقسیم مونږ رضا یو چې مونږ لدی علم را کو جاهلانو لدی مال ورکو رضا یو ځکه مال به ډیر زر پناشي او علم چې دی هغه به باقي به نه پناه علم نه پناه کیږي علم به باقي په علم زوال ناراضي او په مال به زوال راشي ختم بشي الله په دې تقسیم دی رضا یو زمونږ علم خوښ دی زمونږ مدرسې او طلبا خوښ دي زمونږ دی وړو ته الف با تا خودل خوښ دی الله دام خوښ ده الله دا فخر ګڼو الله دا خپل سعادت ګڼو رب العالمین چې تا زمونږ د قرآن دولت نصیب کړي دا د الله په دې امت احسان دی ډیر زیات زوامه چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکي کنه او یا لور ته یی بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي زوام چې دا پلار ته سارېدلې ځکه تاسو وګورئ کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا د الله شان دی په دې کې یو امتی هم د آسمانی کتاب حافظ نو څومره امتونه چې تیر شوي تورات په موسی علیه السلام نازل شوی صرف موسی علیه السلام د تورات حافظ او په امت کې حافظ نو په تمامی امتونو کې با صرف پیغمبر د آسمانی کتاب حافظ او په امت کې به حافظ نو دا الله په دې امت فضل کو چې عام امتی دی او الله د قرآن حافظ کو یقینو کې دا د دې امت باندې الله فضل له فضل چې بچی دی حفظ کو دا زکه علما وای د نبوت علوم سنی ته دند کړل زکا چې د آسمانی کتاب حافظ بصیر پیغمبرو نن تعالی الله بچی درکو او هغه د آسمانی کتاب حافظ دی هغه د آسمانی کتاب عالم دی دا خو الله تا کړ د نبوت علوم را دند کړل الله دې خاندان غوړه کو الله دې ټول قبیله غوړه کړل چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین دا کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي
نو یو بچی ورله د قرآن ویونکی ورکی. د کم مور او پلار سره چې ارادو کې الله د قرآن یو بچی ورکی، الله د قرآن یو ویونکی ورکی. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران را پاسی، میدان محشر بشي، هر پیغمبر به میدان محشر را روانی، د هر پیغمبر به نخي او د امام الانبیاء خو به ډېرې نخي خو به پیژنده شي. خو علما وایي یوه نښه به دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شه، په بل پیغمبر پسې به نه وي، ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسماني کتاب حافظ وو نه. دا الله دی امت لور کړه، دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني، یو ټولګي به رواني، او په بل پیغمبر پسې به نه وي د حافظانو جماعت په پسې شاته. قرآن هغه کتاب دی چې دا د کور ته رادننه شه که نه، نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کیږي. دا د دې ځای نه هلته نسبت رسوي، هلته د ځمکې به څه شهرت او د ځمکې به څه یاد او د ځمکې به څه مشهورتي او د موبایل د فیسبوک په څه شهرت. شهرت هغه د اسمان شهرت دی، هغه د ملایکو شهرت دی. جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ وی ده ته خو مونږ ډېر عزتمن ګورو، دې مونږ کې ډېر عزتمن ګڼلی شي. هغه ورته وایي د الله حبیبه ده ته ډېر د عزت په نظر ګورئ، دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی، دې په اسمان کې مشهور دی، ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی. شهرت دغه شهرت دی، مقام دغه مقام دی. اسمان کې الله ملائکو ته وایي اے ملائکو دا پلان کې بنده می خوښ دی، مینه ورسره شروع کوي، پلان کې کلي کې دی او پلان کې علاقه کې. ملائک راجمع شي، وایي د پلان کې کلي دا بنده د الله خوښ دی، مینه ورسره شروع. دا ملائک کته راکوشي او د خلقو په دې اړه کې د هغې سړي مینه ورواچوي، د سره مینه کوئ ځکه د سره الله مینه کوي. مینه دغه مینه ده او شهرت دغه شهرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، یو صحابی دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، ورته وی زه نن تا ته تلاوت ته راته غوږ کېږده او زه به درته واورم. علما وایي استازم شاګرد ته د قرآن تلاوت اورولی شي، کله ناکله ورته اوروه شاګرد ته وایي ما نه قرآن واوروه. نبی علیہ السلام به صحابو ته قرآن اوروه. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته وی تا ته لږ تلاوت اورو. چې تلاوت یې ورته شروع کو وی ورته. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وی د الله حبیبه تا خو ما ته قرآن واورو، تا ته الله ویلي چې دته یې واوروه، تا ته الله داسې ویلي چې دته یې واوروه. وی او ما ته الله داسې ویلي چې نن یې ابی ابن کعب ته واوروه. ډایرک په جړا شو. علما د جړا وجه لیکي، وایي ځکه یې جړله، وی چې چرته زو چرته به زما نوم الله غستی د ملایکو په ټولګي کې، زما نوم به نن هلته چلیدلی په اسمان کې، فرشتو ته به الله حواله کړی چې ورشئ امام الانبیاء ته ووایئ چې ابی ابن کعب ته د قرآن واورئ، زما نوم به د ملایکو په ټولګي کې نن چلیده چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه. عزت دغه دی، مقام دغه دی، او دغه مقام او عزت چې دی دا په قرآن کریم کې پروت دی، دا د الله په کلام کې پروت دی. د قرآن سره پیوست شئ، قرآن تلاس کوي چې الله لونه او الله بچي د قرآن حافظان او عالمان کی. شکر وباسئ اے د مدرسې معلماتو اساتذو، د مدرسې د بناتو، د مدرسې طالباتو معلماتو او علماو. شکر وباسئ چې الله مونږ ته یو تند وکینولی دی او زمونږ د خولې نه خلقو ته الف با تا ساخی او د قرآن دا حرفونه هم الله د ژبې نه ښیي. علما وایي چې ماسخوتن شي که نه، الله د فرشتو درې جماعت درې ټولګي جوړ کړي. یو ټولګي ته وایي وایي ځمکې ته کوز شي،
دا پلان کې بندا د تهجد ټیم دی د ادریده می خوخ نه دی اسی نه چې دی راته ودرېږي په ده پسې راولېږي چې دی راته ونه درېږي چېرته فرشتي ورته وویل الله مونږ به ورسره څه کوو وي تاسو لاړ شئ او داسې للو کوئ لکه دا مور چې خپل بچي اوده کوي داسې ټپوئ چې دی چېرته پانسي او ما ته ونه درېږي ګورئ د ده ودرېدل مې نه دي خوښ داسې خلق هم شته فرشتې راشي اوده کوي چې پانسي یو بل ټولګي مقرر کی وی تاسو لاړ شئ او یو بل جماعت دی چې د هغې ودرېده مې خوښ دي هغه راته ودروئ نو وی الله څه چل ورسره وکړو وزر وله راپرېږدی به پاسې که نه دا کم سړی چې د تهجدو عادت وي نه به ورسره ګړی نه به رڼی د تهجدو ټیم به دی به ایکدم ودرېږي چې پاسې که نه وای الحمدلله په دویم جماعت کې راغلی یم الله را پسې فرشته راولېږلی شکر دی چې ودرېدم الله ته مې ودرېده خوښ دي وي دغه راته ودروئ د دې مې ودرېدل خوښ دي او دا اول اوده کوي چې دا راته ونه درېږي یوه درېیمه ډله تیاره کړي وی تاسو ورشئ یوه ډله د هغې پسې ورشئ وی الله څه ورسره وکړو وی دا درېیمه ډله چې ده د دې مې ودرېدل هم خوښ دي او خوب مې ول هم خوښ دی دواړه مې فرشتي وی الله مونږ ورسره څه وکړو چې تا ته یې خوب هم خوښ دی ودرېدلو نو مونږ به ورسره څه کوو وی تاسو وله صرف دا اړخ بدل کړئ دی به په یو طرف ملاس وي که نه نو تاسو وله دا بل اړخ بدل کړئ ای د مدرسو اساتذو ای بچو ته قرآن ښودونکو علماو دا ډله چې کتابونه لیکي دا علماو په نوم باندې یادېږي دا چې د ورځې وړو ته قرآن ښودلی دا چې په مدرسه کې وړو ته الف با تا ښودلي دا چې په مدرسه کې طلباو ته سبق ښودلی وی الله څه ورسره وکړو رب العالمین ورته وایي اړخ وله بدل کوي قدرې نو چې اړخ وله بدل کوي نو بیا ترې غلي شئ که ودرېږي نو هم مې خوښ دی او که نه ودرېږي نو هم مې خوښ دی بیا ورته څه مه وایې خوب مې ولم خوښ دی ولاړه مې ولم خوښه ده دقه ځای کې کتاب کې لاندې لیکلي دي وی نوم العلماء عبادت خوب د علماو عبادت دی هلته به ته ولاړې الله وی د ده ولاړه او د ده دا خوب ما ته برابر دي ده ته به څه وایې نه د ده مې خوب خوښ دی خوب ای علماو ای معلماتو د مدرسو چې وړو ته ټکې ټکې ښیې او دا حرف ښیئ دا زمونږ کمال نه دی دا زمونږ کمال نه دی دا دی بچو ته د یو حرف ښودلو برکت دی چې الله وایي تا د ورځې بچو ته قرآن ښودلی دی نو د شپې چې ته اودئ نو ما ته د خوب هم په عبادت کې شمار دی فرشتو ته وایي تاسو یې صرف څوکۍ کوئ څه وایئ ورته مو دی به اوده پروت دی دی اوده ښه ستا به ذهن کې سوال راځي چې څنګه خوب او ولاړه دا یو شی شو هلته به کاکا ولاړي ټوله شپه به عبادت کوي او مولي صاحب به ټوله شپه ودی ادا به برابري زه به درته اوس یو آسان مثال وښیم انشاءالله سوال به ختم شي چې تاسو یو سړی راولی ورته وایې ما لرګي کټ که لرګي هغه لګیا دی تا له لرګي کټ کوي ریبې لرګي چې لرګي کټکۍ نو چې یو 15 ګنټې کار یې وکړو نو ارای پسه شوله نو دی وی ورګه لږه اره تېرومه چې بیا دا کار شروع کړم نو دی یوه ګنټه لګیا و هغه اره یې تېروله چې تېره یې کړه بیا یې په لرګو شروع وکړله نو چې ماښامه پورې دی تا له لرګي وریبي نو دی چې دا دیاړي مار چې کور ته ځي تاسو تېنه پیسې د ارې د تېرولو کټ کړي دي چې هغه یوه ګنټه خو تا کار نه و کړی اره دې تېروله د هغې یوې ګنټې ته هېڅوک هم پیسې نه کټ کړي ولې دا مالک په دې پوه دی چې دغه که دا اره تېروله نو خو دې لرګوله یې تېروله نو که ده دا اره نه وی تېره کړی نو ده به دا لرګي کټ کړي نو وایي دا اره تېرول دې ما ته په لرګو کټ کولو حساب دي نو دا علما چې ودي که نه دا ارې تېرې ګورئ دې ته څه وایې هو کله به یې دیوال ته ډډه والي اوده به یي کله به جمعه دا اری تیری ښه دی که اوده نه شو نو دی به 200 وړو ته سبق ووایي دی که اوده نه شو دی به تقریر وکړي دی که اوده نه شو دی به قوم ته
وعظ او نصیحتو کی ستا بچو ته سبق وي نو عالم چې اوده کېږي وی لږې سترګې پټومه چې اوده شم چې لږ طاقت را پکې پیدا شي چې د الله دا کلام خور کمه نو وی دی چې اوده دی نو دی خو د دې دپاره اوده دی چې دی په ځان کې طاقت پیدا کوي نو نوم العلماء عبادتن د قرآن د وجې نه به ستا کور کې الله داسې بچې پیدا کی چې ستا عبادت او د هغه خوب به برابري دا برکت د قرآن دی دا برکت د قرآن دی نو خیر دی که دا علماء دی چې ودی نو بیا راویښوئ مه که نه دا زور د سمې نارې وښې بیا راویښوئ مو زه خپله دا درته حقیقت وامه زه د ورځې 20 کلاسونه پړاوم 20 چې ماسخوتن درس وکمه نو درس ورسره 21 شي نو 20 زه د ورځې صرف کلاسونه علم مدرسه کې ادي علماء ته پته ده دی 20 کلاسونو کې نور الانوار شته دی کې سراجی شته دی کې مختارات شته دی کې شرجامی شته دی کې کافیه شته اگر چې نهومیر او ارشاد سر په پکیم یو خو کافیه او شرجامی پکیم دی نور الانوار او سراجی پکیم دی مختارات او دروس البلاغه پکیم دی ارشاد الصرف او نهومیر او هدایت النحو او علم الصیغه او مرقات بیا بدیوی چې راغو زه پیریډونه دیندا خو ته پڑھاوې نو زما سره 3 د بناتو مدرسې دی او یو د بنینو ده نو زه 4 کلاسونه علم نو زه الحمدلله 20 کلاسونه د ورځې خپ اسانه الحمدلله پڑھاوم دا د الله فضل له پدې مون علماء مون وای الله مون په خوشاله خوخم دې دا مصروفیت الله خوخم دا ستړي چې د دین د پاره ستړي شو د دین د پاره الله دام خوخه دا نو په علم مستړي کیږي په علم مستړي کیږي او چې کم ځوانان یې دام د پړای وخت د پړای دام د پړای وخت وکي پړای او ناراست مکوي کتابونه چې وګې درله د علم تګې راځي تند ولا مړوا موړې لیکه کورته موړ د علم په تندې مړوا چې څوک دا ونه وایي چې ما علم کړی نو عالم چې مالی د علم تند مړه کړی وی زه چې طلبا راشي اول کې ورته تقریر کوم مدرسه کې که نه طلباو توام ټولې خبرې په خپل ځای چای روټۍ به کله کمیږي کله به سیوا کیږي کله به سر مشینی کیږي او کله به څه دا ټولې مسلې به راځي خو تاسو علم لراغلی او انشاءالله چې د علم تند بدر لپدی سي بلکو ولا ومروسختو انشاءالله د علم دا تګي ذهنونه او دا تګي وجودونه انشاءالله دا بدر لپ علم مړو که خیره د علم نه بم ډکلیږو که خیره دا تندې بمړي وړي انشاءالله نو مونږ پدې د الله خوشاله یو مونږ پدې د الله شکر ادا کو اے معلمات او طالبات او علماء پدې د الله شکر ادا کوي چې الله زمونږ نه د دین کار اخلي الله زمونږ پشان خلقونه الف باتا خلقو تخی نو دا دغه الف باتا برکت ته چې الله وي د شپې وي ته خوب کوا او د ته وي ته په مانځه ودرېږه ای به د عالم ته سموایې د دا خوب او د دا ولاړه ماته برابر نو دا د قرآن برکت ته بچیم قرآن تکې نه وای بچو باندې علم زده کوي نارینا زنانا ماشومان علم تکې نه وای میندو پلارانو ځان له حافظان او عالمان بچی پیدا تاسو نه خبر تاسو ته علم نشته د کور یو بچی سار علم لوزي ټیک دا یو لور روان شي د کور بوکره په سر کې وي مورې زما پلان کوي مدرسې ته سبق لزم یو لور روان شي مورې ز کالج ته زم ز پلان کې سکول ته زم مونږ د سکول او د کالج چریم نه یو خلاف صرف فرق در توام چې لګ دی طالباتو تخپل حیثیت معلوم شي چې زما د الله په دربار کې سم مقام شته او کنه زه مدرسې ته زم او دا کالج ته زی د دې گاډې مان خېسته دی د دې یونیفارم مان خېسته دی په کور کې د دې قدرم زمانه ډیر دی په معاشره کې د دې عزت مان ډیر دی نو چې زما سشته او کنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه چې دا طالب او طالب د کور وزي او کتابونه وسره لاس کړي صرف او نحو او منطق
اصول الشاشی او کتابونه لاس کې اغوستي مدرسې ته ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او دا بل ماشوم سکول ته لاړله، یونیورسټۍ ته لاړله، کالج ته لاړه، د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورسره دومره واده نشته، د ښایګړې واده ورسره نشته. ښه خبره ده، تعلیم هنر دی، زده کړه ده، دنیاوي پکې ډېر فواید دي، خو دومره واده ورسره د الله د طرف نه نشته. چې دا د کوره وځي وي زما پلانکی مدرسې ته. نبی علیه السلام